کله چې اسماعیل علیه السلام ذبح کو نو اسماعیل علیه السلام خپل پلار ابراهیم علیه السلام ته څلور خبرې کړي چې بابا جان دا څلور خبرې وکړي د هغې نه پس ما باندې چاړه راکړي. اسماعیل علیه السلام چې کله د 14 کالو شو نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید. انی ارا فی المنام بیا خپل زوی ته وایي ای زویه زه مسلسل یو خوب وینم او خوب کې څه وینم چې تا ذبح کومه نو ای زویه صبر کو. نو ګوره اسماعیل علیه السلام دا نه کوي چې نه پلاره کیدای شي دا خبره داسې کیدای شي خوب دی داسې نه بابا جانه بس چې څه د الله جل شانو حکم دی هغه پوره کوه. نو کله چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ډېر نازبین زوی دی جی او ډېر په عجیبه اندازو الله جل شانه ورکړی دی. کله چې هغه روان کړلو نو اسماعیل علیه السلام خپل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي بابا جانه یو څلور خبرې درته کومه دا به کې لاول څه ای بابا جانه چاړه به تېره کې الله اکبر کبیره هسې نه چې ته ما وارتې او چاړه پسئ او ته په ما باندې چاړه راښکې او چېرته په دغه ټیم کې ستا زړه کې زما دپاره رحم را نشي. چاړه به تېره کړي چې بس یو راښکل او زما د سټ نه ووتي. دویمو بابا جانه ما به پړ مخې وارتې الله اکبر پړ مخې به مې وارتې ځکه کو چېرې ته ما داسې وارتې او زما سترګې او ستا سترګې چېرته میلاو شي چونکې مرګ خو ډېر سخت دی او زه تا ته وګورم او ته ما ته وګورې هسې نه چې ستا زړه کې بیا هم رحم راشي او د الله د حکم په پوره کولو کې لږې خبرې اترې مخې ته رانشي. داسې به کې چې زما چهره به د خپلې چهرې نه اړې یعنی ما به په سترګې چې په یو بلمو د سره سترګې نه لګي. درېمو ما له به لاسونه وتړې او خپې به راله وتړې ځکه پلاره د مرګ ډېره عجیبه سختي ده. هسې نه چې زه لاس ووم هسې نه چې زه خپې ووم او په هغې کې تا داسې تکلیف میلاو شي هسې نه زه مذمت کوم زه زور کوم او په هغې کې د الله حکم کې لږ شانتې خبرې اترې راشي پلاره نو لاس او خپې به راله مضبوط وتړې چړه کم نه. او څلورم کومه خبره دا یو ته ډېره عجیبه خبره کړې ده جي وایي ما نه به کمیس په جمدانه باندې وباسې چې کله زه جمدیم او کله ما سملې نو کمیس په رانه په جمدانه باندې وباسې ولې هسې نه چې ته ما نه بیا وباسې او زه شهید شم یعنی ما حلال کې او د هغې نه پس زما کمیس زما نه وباسې نو هسې نه چې وشلیږي نو بیا به مې مور وایي چې بچی راله راسملولی په زورو بچی مې ډېر زور لګولی چې ځان تې بچ کم خو پلار راسملولی دی نو زما مور به وایي چې زما بچی په زور راسملولی دی او هسې نه چې ما ته وروسته بیا کمیس وباسي او که وشلي نو زما مور به دا وایي چې زما د جګر ټوکړه زما د زړه ټوکړه یې په زور راسملولی ده. نو بابا جانه ما نه به کمیس زما نه مخکې وباسي کله چې ما راړدې اوې کله چې زه د وینې شم او زما نه وینې وځي نو زما دا کمیس څه دی دا به په هغه وینو کې رنګ بنګ کې او زما مور له بیا یوسي او زما مور ته به ووې هر کله چې تا ته اسماعیل یادېږي نو دا وینې وین کوه په دې باندې به ستا د خپل زوی د زړه هغه بړاسه او د زړه هغه یخوالی هغه به تا ته رارسي. نو په دې بیا اوس عجیبه حالات راغلي. نو کله چې اسماعیل علیه السلام راسملو او ټولې هغه شان خبرې اترې وکړې نو چاړه چې کله راښکله نو چاړه غوسول نه کوي جي تفاسیرو کې راځي ابراهیم علیه السلام چاړې ته وایي ولې نه کې ریبل چاړه ورته الله ګویا کړه چې ستا ومنم کو د رب ومنم رب وایي ګورې پرې کول ونه کې او ته ویې پرې کول وکړه رب ما ته حکم دی. نو بیا هم چاړه راښکله چاړه چې راښکله نو الله جبریل علیه السلام راغلی او په دغه دوران کې ټولو فرشتو په اسمانونو کې ډېر خفګان کو چې ای الله موږ ته حکم وکړي چې لاړ شو مدد یې وکړو
نو جبرئیل علیه السلام راغلی او د جنت نه هغه ګډ راوستو کم ګډ چې حابیل د زکات دپاره ایستی و. یعنی آدم علیه السلام حابیل او قابیل ته ووی چې زکات تاسو مخې ته راوړئ. نو قابیل زمیندارو کسانو او حابیل دا تاجرو. نو حابیل خیسته ګډ وکتو او مخې له راوستو او کم چې قابیل لی نو هغه بیکاره دانې مخې ته راوړې. نو اور رالی او د حابیل هغه ګډې وسوځو او قابیل هغه دانې په ځای پاتې شو. نو هغه ګډه الله جل شانو جنت کې ساتلی د ابراهیم علیه السلام دپاره. نو کله چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلالو نو جبرئیل علیه السلام د جنت نه هغه ګډ راوستی او جبرئیل علیه السلام وی الله اکبر الله اکبر. د لاندې نه اسماعیل علیه السلام آواز کوي لا اله الا الله والله اکبر. برا ابراهیم علیه السلام آواز کوي الله اکبر ولله الحمد. دا چې وی کتل نو ګډ ذبح شوی او اسماعیل علیه السلام ولاړو قرباني قبول شوه. دغه ګډ بیا غوښې ابراهیم علیه السلام په ټولو مسکینانو باندې وشلې او دغه ګډ چې کومې ښکرې وې هغه تر د نبي علیه السلام نه پس هم د صحابو دور کې هم د خانه کعبې مبارکې د پاسه وي او دغه سیاډونو کې به ګرځېدې راګرځېدې. او بیا چې حجاج بن یوسف خبره تره راله او خانه کعبه ورانه شو نو بیا غیبې شوې. نو غرض مې دا دی جی کچھ پانے کے لیے کچھ کونا پڑتا ہے. سبق اول غواړي الله بسرا کوي ګوره او کنه دی خلیل مرتبه د چې ابراهیم علیه السلام رسېدلی دی که نه نو هسې نه دی رسېدلی. ګورئ 4000 څه د پاسه انبیا علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې الله جل شانه راغوستي دي.